انسانانو او د مارغانو نه راجمع شوې، هغې ډلې ډلې کړې او تقسیم یې کړې. سفر د سلیمان علیه السلام هغه شروع شو. مخې ته راځي د میږیانو یو وادي وه، میږتونو داسې وایي چې دا د سعودي په علاقه کې دی، او بعضې وایي چې نه دا د شام په علاقه کې دی. هلته میږیان هغه ډېر زیات دي. په هغې باندې سلیمان علیه السلام تېرېده سره د لښکر نه. د میږیانو چې کوم مشر و هغه اعلان وکړو تاسو خپلو سوړو ته هغه ننوځئ. هسې نه سلیمان علیه السلام او د هغه ملګري هغه مو د خپو د لاندې پیمال کي، د خپو د لاندې به راشئ او هغوی ته به پته نه وي، په ناخبرۍ کې به چې دی نو دا کار وشي. دا حکم هغه د میږیانو مشر میږیانو ته وکړ. د تاریخي روایاتو کې راځي سلیمان علیه السلام دغه میږی راوغوسته او تپوس یې ترې نه وکړ. وایي تا ته زه ظالم ښکارم چې زه به میږیان هسې بس چې نو وجنم؟ میږي ورته په جواب کې ووایي ما خو ورپسې ویلي دي چې وهم لا یشعرون، دي ته به پته نه وي. د ناپوهتیا په حالت کې به چې نه هغه دي راشي او هغه به چې د خپو د لاندې پیمال کي. دې ځای کې څه هغه د میږیانو حالات او د هغې نه عبرتونه، دا ایت او دا خبره دلالت کوي په دې باندې چې د میږیانو په خپل منځ کې یو نظام دی. د هغه نظام د لاندې چې نو دي چلیږي. تاسو که کتلي نو دا صرف میږیان دي چې دي داسې روان دي، دوی به قطار جوړ کړي او په هغه قطار کې به ځي، د هغې نه بار چې نو هغه میږیان نه وي. او بیا چې ځیم نو په دې لاره باندې به یو بل سره ملاقات هم کوي او په هغې کې به څه خپله خبره هغه یو بل ته کوي او روان به وي. دې خپل یو نظم دی، خپل یو انتظام دی. اشاره پکې دې خبرې ته چې انسان د میږي نه عبرت واخله. میږي چې هغه ژوند تېروي نو هغه هم د یو نظام او د یو ترتیب لاندې تېروي. تو هم ځان له یو نظام او یو ترتیب جوړ کړه او په هغې باندې ژوند تېروه. بې ترتیبه چې دی نو هغه ژوند مه تېروه. بې ترتیبه چې ژوند تېری نو هغې کې به برکت نه وي. ته وګوره میږي څومره وړوکی دی او دی به غټ لالبیګ رانیولي، لالبیګ نه څومره میږیان جوړېږي، او دی به غټ لالبیګ رانیولي او هغه به یې روان کړي او خپل سرنګ ته به یې رسوي. دا ولې؟ د هغې یو نظم دی او یو ترتیب دی. نو د هغه نظم او د هغه ترتیب د وجې نه دغه غټ شی چې هغه دی روان کړی دی او هغه خپل مقام ته ځان له رسوي. انسان چې هم دی خپل یو نظم او ترتیب جوړ کړي، د ده په کارونو کې هغه برکت وي او هغه په ښې طریقې باندې ځي. دې د وجې نه ځان له د هر کار یو ترتیب جوړول پکار دي او په هغې کې بیا مشر چې هغه مشر او د هغه مشر ماتحت هغه کارونه کېږي، هغه بیا په بهترین انداز سره مخې ته ځي. کله چې مشر ختم شي، لکه د کور نه مشر ختم شي، بیا د کور نظام هغه تتر بتري، هغه کور چې نو بیا نه راغونډېږي، هغه بیا نه چلیږي او په هغې کې اتفاق او اتحاد بیا نه وي. دویمه دا ده چې میږي ته وګوره هغه د هغه خپلو ماتحتو څنګه چې نو خیال ساتي. خطره محسوس کړه چې صرف خطره محسوس کړه نو خپلو هغه ماتحتو ته یې سورون ته ننوځئ، میږتونو ته ننوځئ، چېرته سلیمان علیه السلام مو د خپو د لاندې دل نه کړي. حال دا و چې سلیمان علیه السلام د هغه سفر چې نه په هوا باندې او د یو روایت مطابق نو چې په هوا باندې سفر کوي نو بیا لاندې چې نو میږیان هغه خو د هغه د پښو د لاندې نه دل کېږي. خو دا خطره خو شته چې ممکن ده چې په دغه ځای کې چې نو سلیمان علیه السلام راکوز شي دپاره د دمې. هغه صرف هغه خطره محسوسه کړه چې امکان غوندې لري او مې خپلو ماتحتو ته وایي چې سیټ ته شئ، چېرته په نقصان نه شي. مشر دې ته وایي چې هغه معمولي خطره محسوسوي او ده ته ذهن ته هم دا راځي چې یاره دې ځای کې دا خطره شته،
د خپل ماتحت او خپل کشران هغه د خطرې تنبیه ورکوي او د هغې نه په شا کوي او د هغې نه د بچ کولو کوشش کوي. یا بعض علما وایي چې نه سلیمان علیه السلام هغه په ځمکه باندې روان او دا سفر د ځمکې و، نو چې په ځمکه باندې سفر کو نو بیا خو دا خامخا کېدلی شوه. دې د وجې نه خپلو ماتحتو ته وویل لکه سیټ ته شئ چېرته چې دی نو د پښو د لاندې مو دل نه کړي. ادخلوا مساکنکم، داخل شئ چې نو خپلو کورونو ته، وهم لا یشعرون، خو دوی ته وپته نه وي. ته ګوره د میږیوم دا عقیده ده چې سلیمان علیه السلام سره د دې نه چې پیغمبر دی او عالم الغیب نه دی، په پټو باندې نه پوهېږي. که هغه ته پته وه چې لاندې میږي دی نو خپه یې پې باندې نه یې ښودله، خو پته ورته نشته نو په ناپوهتیا کې پې باندې خپک دي چې په ښکاره ځمکه باندې ورته د میږي پته نه لګي او پیغمبر ته پته نه لګي، نو د پردو اخوا او د دروازو اخوا به څنګه او بیا چې په منځ کې د میلونو فاصله بیا به څنګه هغه سمو ستا د حال نه خبر شي. عالم الغیب او غیبدان چې هغه یو الله تعالی دی. انبیا هم په غیب باندې نه پوهېږي، چې وحی ورته راشي هغه بیا بېله خبره ده. دې ځای کې علماو د میږیانو هغه نظم او د هغې هغه هوښیارتیا باندې خبرې کړي دي. میږي کې چې نه الله تعالی داسې شعور یې ښودی دی چې دې سوچ کوي چې دا اوس اوړی دی او ګرمي ده، نو ماله چې دی نو د ژمي دپاره څه ذخیره کول پکار دي. نو دې خوراک وړي او هغه خپل میږتون ته ننباسي او هغه ځان دپاره ذخیره کوي او بیا دې ته ګوري چې یاره کم شی چې نه هغه په ځمکه کې شین کېږي، نو چې کم شي شین کېږي نو هغه دانه هغه نیمه کړي. لکه د غنم دانه یوسي نه په منځ باندې دوه ټوټې کړي، نو چې دوه ټوټې کې بیا نه شنه کېږي، چې کم په منځ باندې نیم کړي او بیا هم شنه کېږي څلور ټوټې کوي. لکه د دنیا دانه ده نو چې په منځ نیمه کړي نو بیا هم شنه کېږي، نه په منځ څلور ټوټې کړي چې دا راته شنه نه شي. بیا دا کم میږتون چې جوړ کړی دی نو هغې هم په داسې عجیبه انداز سره جوړ کړی دی چې دی په دې کې دننه لاړ شي نو بره په دې کې چې نو بیا په بره لاړ شي او په دې کې یو تاخ جوړ کړي دی، دا سامان وړي او دا سودا وړي او په هغه تاخ کې چې نو دا دې جمع کوي. هغه تاخ یې داسې جوړ کړي که باران وشي اوبه راشي نو هغه ځای ته اوبه نه رسي. د ده هغه ذخیره شوی مال ذخیره شوی غله هغه اوبه نه لمدوي، هغه د هغې نه محفوظ پرته وي. او بلکې د ځان دپاره هم پکې ځای جوړ کړي که اوبه راشي نو زه به هم دغه ځای ته خېږم چې ما ته اوبه راونه رسي. دومره شعور او دومره پوهه وله الله تعالی ورکړې ده. په دې طریقه باندې دی چې نه ځان له دا دغه جوړوي میږتون جوړوي او په هغې کې چې ژوند تېروي. او بیا دې ته وګوره که بیا هم بالفرض هغې ته اوبه ورشي نو بیا دا دغه ورکړی دی چې دی دا خپله غله او خپل څیزونه هغه د روزې نه راوباسي نور ته، ځکه چې د روزې راوباسي نو هغه چې دی نو د خپو د لاندې کوي خلک هغه خرابېږي بیا ضایع کېږي. نو که تاسو خیال کړي نو کله کله د شپې چې نو میږیانو د دې میږتونو نه څیزونه راایستي او بار یې چې نو ګرځوي هوا یې ووهي او چې نو د سپوږمۍ هغه رڼا پې باندې راشي هغې سره چې نو هغه وچي واپس یې چې نو دننه کوي. دا شعور پکې الله تعالی ایښودی دی. انسانه ته وګوره هغه حیوان چې هغه دومره کمزوری دی چې معمولي څیز پې باندې راپرېوځي هغه ختمیږي عمري، هغه کې الله تعالی دونه سوچ اچولی دی چې هغه خپل مستقبل لپاره ځان له سوچ کوي. انسانه تا د خپل مستقبل سوچ وکړو. زما مستقبل هغه د دنیا نه دی، زما مستقبل هغه د آخرت دی چې آخرت ته به زه ځم، قیامت ته به زه ځم. قیامت دپاره ما څه تیاری کړی دی؟ ما سره به هلته حساب و کتاب کېږي، الله تعالی به رانه پوښتنه کوي. ما داسې څه عمل کړی دی چې هغه زه الله تعالی ته پیش کړم، ما داسې څه عمل کړی دی چې هغه زه ځان سره محفوظ یوسم. میږي خو ځان له چې نو غله یوړه هلته یې ځان له په میږتون کې ذخیره کړه چې اوبې رانه چې نو ضایع نه کړي. ما او تا نیکۍ وکړې هغه مونږ ذخیره نه کړې، هغه مونږ نه غیبت وخوړی، هغه مونږ نه چغلی وخوړی، هغه مونږ نه پردي حقونو واره وخوړی. زه او ته دې ته سوچ نه کوو چې زه نیکي کومه دا ما ځان دپاره محفوظ کړې ده او که نه ده. نیکي کول اسان دي، هغه نیکي ځان له محفوظ کول غواړي چې دا زه محفوظ کړم او ځان سره چې نه هغه آخرت ته یوسم.
دې د وجې نه نیکۍ وکړو بیا ورپسې د هغه ګناهونو نه خصوصا د پردي حق نه د غیبت نه د چغلۍ نه د دې نه ځان وساتو هسې نه هغه نیکي رانه ضایع شي او دنیا کې مو خواري کړي او بیا تش لاس چې نه هغه الله تعالی ته العیاذ بالله چې نه هغه ولاړ یو حتی تر دې پورې اذا تو کله چې دی رالل علی واد النمل په هغه میږتون باندې قالت نملة ویا میږي یا ایها النمل ادخلوا میږو ادخلوا داخل شئ مساکنکم کورونو خپلو ته لا يحتمنکم پیمان نکی تاسو لره سلیمان علیہ السلام و جنوده لخکر ددو وهم لا يشعرون حال داری چې دی بنه پویږي